او دغه کفریه ممالکو د قرآن توهین وکړلو، زما ستا غیرت را بیدار نشولو چې د خپل لیډر دپاره تمام ښارونه زمونږ قرآن ته اور کېښود. دومره وینې جوش ونه بخلو چې د قرآن دپاره م یو قدم کېدمه چې زما د قرآن بېادبي شوې ده، دا ما ته چرم نه ده برداشت. زما د قرآن دپاره زما جانم قربان دی، زما اولادم قربان دی، زما مالم قربان دی. دا جذبه به چرته را پیدا کېږي؟ دا داسې نه را بیدارېږي. ما ته زما لیډر صرف خپل ځان دپاره غیرت را ښودلی دی چې کله ما پسې خبره وشوه نو بیا به ته په کور کې نه ایسارېږې. نن تاسو وکتل په سوشل میډیا باندې زه تاسو خان له لاس وروړئ، بیا به پته ولګېږي چرته کې په دې هفته کې داسې به ونه ویني چې دغه خلق ووایي چې چا زما قرآن ته اور ایښودی دی، سر به ترېنه قلم کړمه. نه دا خبره د دې په ژبه راتلی نه شي، دا غیرت په دې کې شته نه دی. الله رب ذوالجلال فرمایي احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا. آیا د دې خلقو څه ګمان دی؟ دای ګمان دی چې ان يتركوا ان يقولوا آمنا، دا چې بس موږ به معاف شو ځکه چې موږ وویل چې آمنا موږ ایمان راوړی. د دې خلقو دا ګمان دی چې موږ وویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما خو د اسلام کلمه ویلا، بس اوس نور زما زندگی خپله خوښه ده چې څنګه یې تیرومه اوس به زه معاف یم. رب کائنات فرمای احسب الناس ان يتركوا، آیا د خلقو ګمان دا دی چې ما کلمه وویله نو آیا دی به زه پرېږدمه؟ نه، رب کائنات فرمای وهم لا یفتنون، څو پورې چې په دې باندې ما امتحان نه دی کړی آیا دی به بغیر د امتحانه زه پرېږدمه؟ د دې خیال دا دی چې په موږ بس امتحان نه را فرمای زه به په دې مسلمان باندې م امتحان کومه. رب ذوالجلال په خپل هم سزا ورکولی شوه، خو زما او ستا امتحان دی. ولقد فتنا الذين من قبلهم، رب کائنات فرمایي چې کم خلق مخکې تیر شوی، کم مسلمانان یا کم چې کم دی نو د موسی علیه السلام منونکي، کم د عیسی علیه السلام منونکي، نو په هغه خلقو باندې ما امتحانونه راوستي دي. مسلمان باندې رب ذوالجلال امتحان راولي، بغیر د امتحانه داسې معافي نشته. رب کائنات فرمای ولقد فتنا الذين من قبلهم، د دې مسلمانانو نه وړاندې چې کوم منونکي تیر شوي دي په هغې باندې ما امتحانونه راوست، او دا په دې باندې امتحان دی. فلیعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. رب کائنات فرمای چې خامخا زه به دې دنیا کې ظاهره کم هغه خلقم چې څوک رښتینې دي. په ورځ د قیامت باندې به دا ټول حساب کتاب کیږي. چا چې د قرآن سره محبت وکړو په قبر کې چې دی څنګه کېښودلی شي، په دې قبر کې به دا قرآن د انسان په شکل کې دته استقبال ته ولاړ دی، چې د قبر نه څنګه پاسېږي او د قبر خوله کولاو شي او ورځ د قیامت شي، او چې دی بره وګوري نو دا قرآن به د انسان په شکل کې هلته استقبال ته ولاړ. او د رب په دربار کې بعد د دې خپل منونکي او د خپل محبت کوونکي دپاره د رب ذوالجلال په دربار کې سفارش هم کوي. نو ما او تا د قرآن سره څومره مینه وکړه چې د قرآن د عزت په کار را نشي، د پیغمبر د عزت په کار را نشي، د دین اسلام په کار را نشي، د دین بل کم داسې محترم سیز دی چې دا د هغې دپاره ساتلی شوی دی، هغه ټیم کې به استعمالیږي. نو الله رب ذوالجلال ورځ ایښې ده، خلاصې نشته دی. زما او ستا توره صرف دا ده چې موږ خپلې چغې ووهو، بس نور خو زموږ په لاس کې څه نشته. خو داسې چغې نه چې روان په هغه طرف باندې یو چغې د اسلام وهو، روان د اسلام خلاف یو، قدمونه هم د اسلام خلاف اوچتېږي او چغې د اسلام د زنده‌باد وهو.